او چا باندې چې د ذکر په وخت دا جذبه راشي وجد راشي دا د مؤمن صفت نه ده. قران کریم وګوره سوره انفال کې سوره بقره کې د ځکه نور ځایونو کې د مؤمنانو صفت چې الله ذکر کړی دی. الله په دې ذکر کړی دی چې کله مؤمن د الله ذکر کوي او یاد د مخ کې د الله ذکر وشي د الله کتاب لیکيږي په د باندې به وجد نه راځي. یو خدا دا چې ذکر مسنون طریقه کم ده. سنت طریقه د ذکر دا ده چې ذکر بزان لکه دا به جمع باندې نه کې. اجتماعي ذکر چرته هم د صحابه کرامو نه ثابت نه دي چې دا سه ناشوي دي او حلقه د ذکر جوړه کړی دا په جمع باندې ذکر کیږي. دا چرته هم د صحابه کرامو د اعمالو نه ثابت نه دي. نه صحابه کرامو په وخت کې شته او نه د تابعین او تبع تابعین په دور کې شته. دا رستو بیا ځان نه چارو باسری دی او دا بدعت دي. ذکر جهری حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کوفه کې اوسېدو. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ صحابي دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه بعد زمانہ ده. تل دی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنہ ملاقات د تل دی کوفه ته. آل تکي چې کرته په لار باندې आवाज واورید د ذکر جمعه ته وکتل. جمعه کې څه خلک ناشتي ټولګي ناشتي. هغه ځای کې ټولګي ناشته هغه ځای کې ناشته هغه ځای کې ناشته دغه ځای کې ناشته. چا به سبحان الله چا به الحمدلله یسبحون ويهللون. سبحان الله ویل کېدو الحمدلله ویل کېدو لا اله الا الله ویل کېدو او په تیزه باندې ذکر کېدو. حلقه ناشته په تیزه باندې ذکر کېدو. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ډېر خپه شو. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه وجه کله بدعات لیدل نو بیا به دغه نه صبر نه کېدو. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره چر ورسېدو. هغه ته وایي سلام کلام نه بعدو وستا په جمعات کې یو نوې کار ولیدو وېسو وې دغه شان د خلک ناس دی په تیزه ذکر کوي وېخه تا وته سوي وې انت ضرورا یا کا ماستا درای انتظار وکړه ځکه د خو ملمای ما ستا درای انتظار وکړه ورازا. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ حدیث کرا دی جولای د کانو ډکا کړه راغې جمعه تراغې یو کاسې په دې سر باندې په کان وشتاو د جمعه ته غلو وزې د جمعه ته وي او ورته وی اول ورته بیان وکړو و هذه ثياب لم تبل. دا کپڑے چې ما د نبی علیہ السلام صحبت کې اغوستې وي هغه لا نه دي زړې شوي. وهذه الاواني لم تكسر. نبی علیہ السلام سره جمع کوملو خو کې خوراک